اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة یوسف شروع ده. د یوسف علیہ السلام واقعہ ختم شو. آخری آیاتونو کی دلائل د قدرت بیانیږي په وحدانیت د باری تعالی باندې او وعیدات بیانیږي. وکأی من آیت کمی خبری بمعنى تکثیر دیر کثیر من الآیات. وکأی من آیت کثیر من الآیات دیر د آیاتونو نا فی السماوات پاسمانونو کی والارض پزمک کی یمرون چتیریگی یمشون چتیریگی دا خلق علیها پاغی باندے پد علاماتو باندے وهم او دی چی دی عنها دغ آیتونونا معرضون اعراض کون کی دی یعنی مخ آڑی فکر نکی تفکر نکی پاغی کی اسمان کی وګوره چې دا باری تعالی څنګه پیدا کړی دی. دا دلائل دی په وحدانیت د باری تعالی باندې سپوږمۍ شو وغیرہ پزمکه کې دا وګوره غرونه دا ټول دلائل دی په وحدانیت د باری تعالی باندې چې الله یو دی شریک ورسره نشته. وما یؤمنو ایمان نروړي اکثرهم اکثر د دینه یو وخت کې هم ایمان نروړي بالله په الله باندې الا مگر پدا سے حال کی وهم چوی دی مشرکون شرک کیا یعنی ایمان نروڑی مگر پدا سے حال کی اللہ منی سر د شرک چیندوان دی د الہ ذات سرا بت شریک یا بت ور سره شریک یا د الہ ذات منی خو ور سره بت شریک یا لکه چې دینه به تپوس وکړې شو چې د اسمان چا پیدا کړی دی دی بویل الله. بابا تینا تپوسو کړی شو چې دا باران څوک وریا دی بویل الله. نو باوجود د دین هم دی د بوتانو عبادت کیا. یا حسن بصری صاحب وی مراد د دې آیات نه منافقان دی دی ایمان نه وروړي مگر په داسې حال کې الله سره شریک پیدا کیا. افا امنوا من آیا په امان دی په امن کې دی استفهام انکاری دی یعنی په امن کې نه دی ان تأتیهم دا چې راشي دی ته عذاب داسې عذاب غاشیتون چې پټون کې د دی وي هغه غټ عذاب چې دی به پټ کی من عذاب الله دا عذاب د الله نه نو نه دی په امن کې استفهام انکاری دی. او تأتیهم یا راشي دی لرا الساعة قیامت ورځ د قیامت کله بغتة ناګهانا نو دی په امن کې دی نه دی په امن کې وهم وحال دا دی چې دی لا یشعرون نوی دی نو دی نه په امن کې نه دی. قلت ورته وایه ای پیغمبر علیه السلام هذه دا ملت ابراهیمی چې ده سبیلی مانا دین او لار زما ده ادعو ز دعوت چلوم الالله دا الله طرف ته یا الى دین الله دین دا الله لرام دعوت چلوم پس باندې علا بصیرتن په بصیرت باندې بصیرت سمانا تفسیر سعدی و علا علم و یقین په علم او په یقین باندې دعوت چلوم په علم باندې. دارنګي تفسیر د ابو بکر الجزائری هم دا معنا کوي چې په علم باندې علا علم و یقیننا په علم او یقین باندې نو دعوت چلوم په سبان دی علی بصیرتن په علم باندې. انا زم دعوت ورکوما چاته الی الله الی دین الله ته مخکی آیت لفظونو تورشا انا زهم دعوت ورکوما الی الله الی دین الله ومن ارغسوک اتبعنی چې تابعداري زما کړی دا هغه هم دعوت ورکي خو پس باندې علی بصیرتن په علم باندې. او امی سره چې د نصیحت کولای شي چې راشه موسته خلق راوستي شي او داسې هم ویلی شي چې ما د یو عالم نه دا مسأله اورېدلې ده داسې مسأله نور په احادیثو کې او قرآن کې امی سره خوله نشي کولاولی ځکه دعوت دپاره رب کریم شرایط بیان کړي دي علی بصیره یو علم شو بل ذکی الله ادعو الى سبیل ربک دعوت ورکوا د لارې د رب لرا بالحق حکمت په حکمت سره والموعظه الحسنه
کلی وعظ سره. نن سبا خو چې دعوت ورکوي خلق مناظرې شروع یو ته کنزل کوي په قرآن باندې عمل نشته، بس ټول انا دي ټول زه یم بس قرآن باندې عمل. قرآن آیت ورته بالکل داسې ښکاري، اردو کتاب ورته ډېر ښه ښکاري، قرآن ورته څه نه ښکاري. نو رب کریم فرمای دعوت ورکوه په حکمت سره والموعظة الحسنه ښکلي وعظ سره. بل ځای کې الله وقولوا للناس حسنا، خسته خبرې کوئ، نرمې خبرې کوئ، متنفره کوئ دین نه خلق دا. نو یو علم شو، حکمت شو. دریم نمبر عمل، دا هم قرآن ویه. رب کریم فرمای یا ایها الذین آمنوا ید ایمان ولو لم تقولون ولی بل توای، تقولون من ولی بل توای ما لا تفعلون، خپل نکوي هغه کار، خپل په عمل نکوي بل توای. کبر مقتا عند الله، دا الله پنیز غضب خبره ده ان تقولوا دا چې وای بل ته ما لا تفعلون، خپل په عمل نکوي. دا قرآن کریم درې شرایط بیان کړي دي. نو ادعو زداوت ورکوم الى الله، من الله طرف ته، یا الى دین الله، دین د الله لره، على بصیرت په بصیرت باندې، یعنی على علم په علم باندې. انا زهم اکثر مفسرین دلته وی والبصیرت هي المعرفه التي تميز بها بين الحق والباطل. بصیرت ستویل کیږي چې پیژندل، یعنی تمیز کول، جدائی راوصل په منځ د حق او باطل کې. نو جدائی به په څنګه راوړي؟ بغیر د علم نه، علم سره سړی پیژني چې دا حق دی او دا باطل دی. لکه بل ځکه الله وی هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا برابر دي سره ړوند او بصیر؟ نو عالم چې دی بصیر دی کنه بنا دی. لکه بل ځکه الله بل الانسان، دا انسان چې دی علی نفسه په نفس بل باندې بصیرة بنا دی، پوی دی، علم لري په نفس باندې چې زه څومره اوبو کې یم. وسبحان الله پاکی الله تبارک وتعالى لرم. وما انا ونيمز من المشركين د شرک انکنا الذين يتخذون من دون الله اندادا، اغه څوک چې نسی بغیر د الله نه اندادن شریکان، زاغین نه یم. وما انا نيمز من المشركين د شرک انکنا وما ارسلنا او نو لګلی مونږ من قبل وړاندستانه الا مگر رجالا سړی مو لګلی دي، لا ملائکتن نه ملائکی، دا رسول مو ټول سړو کې لګلی دي. نوحي چې وحی کوله مونږ الیهم دی لره، داسې رجال بو من اهل القرى وبو د اهل د قریونا. افلم یسیرو آیا ندی ګرځېدلی دي فی الارض دغه مشرکان فی الارض پس مکه کې فینظرو پسودی ګوري دي کیف کان معنا کیف صار سرنګ ګرځېدل او عاقبت الذین آخری انجام دا کسانو من قبلهم چې وړاندې د دین او چغي تکذیب کوونکو، تکذیب د رسولو به کول څنګه انجام وګرځېدو دي داغي. ولدار الاخرته خامخ کور د اخرت چې یعنی جنت خیر ډیر غوره دی للذین د پاره دا کسانو اتقوا چې ځان ساتلې ده د کفر او د شرک نه. افلا تعقلون، یا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، معنا بلکې واخلئ د عقل نه کار. نو ډیر بد انجام به وګرځېدو د دې کافرانو، حتی تر دې چې دستیاسو یئسو اذا استیأس معنا یئسو چې نا امید بشو الرسول رسول د سشینا من ایمان قومهم د ایمان د قومنا چې دا قوم ایمان نه وروړي، ان عن اجابه القوم دا قوم خو زمون خبره نه مني، د دینه بنا امید شو. وظنوا منا ظن بمعنى اليقين، دلته په معنا د یقین، علموا پوی بشو، یقین به راغی، ایقنو یقین به راغی، انهم منا ان قومهم یقین قوم د دې قد کذبوا پتاکسی سره تکذیب، یعنی کذبوهم تکذیب وکړو د دې رسولو پتاکی سره. قد کذبوا منا کذبوهم چې د دې یقین براغو چې دې قوم مونږ دروغجن وګڼلو. نو په دغه وخت کې جاءهم کله به چې د دې مبارکانو یقین راغلی چې دې قوم زمونږ تکذیب وکړو، مونږ دې دروغجن وګڼلو.
په دغه وخت کې جاءهم را بغې دی لره نصرنا امداد زمونږه په هلاکت د قوم باندې فنجیا پس نجات به ورکړی شو د عذاب نه من هغه چا لره نشاو چې زمونږه اراده به وه دی رسولو ته به نجات ورکړی شو او مؤمنانو ته چې دی رسولو سره به کوم مؤمنانو نو رب کریم فرمایي ولا يرد نشي رد کولی بأسنا من عذابنا عذاب زمونږ عن القوم المجرمین د قوم مجرمانو نه یعنی الكافرین د کافرانو مشرکانو نه لقد كان خامخ پتا کی سره کان دا فی قصصهم فقصید دی رسولو کی فقصود دی رسولو کی یعنی فی قصه یوسف و ابيه و اخوته فقصد یوسف علیہ السلام او پلار د دی او ورونو د دی کی څه شه دا عبرتون دی وعظه النصيحه ندی چا د پاره لول الالباب د پاره د خوندانو د خالص عقلونو والا د پاره رب کریم فرمائی ما کان القرآن ندے دا قرآن حدیثا خبره دا سی خبری یفترا چی زان نا جو کڑے شوی لیکن دا کان دلتا مقدر دے ولیکن کان لیکن دا قرآن کریم تصدیق اللذی تصدیق دا حقا کتابونو بین یدیه چی پا مخد دا کی دی یعنی تورات و زبور انجیل دا دی تصدیق کیا او دا قرآن کریم چی دے و تفصیل كل شيء تفصيل ده هر شيء ده حلال او ده حرام او ده احكامات او ده حدود طول تفصيلي بيان ده ديكي وهدى او هدايت ده قرآن كريم ورحمة او رحمت من العذاب ده عذابنا لقوم ده پار ده قوم داس قوم يؤمنون چه ایمان روڑی پا دي قرآن كريم باندي او پا انبیاء باندي